السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم غلام اکبر منورت. نن موږ دلته راغلي یو د کوهاټ ډیم ته. این ریسان په دعوت راغلي یو، د بار بار دعوت راکاو چې کوهاټ چکر ولګو. نو کوهاټ ته رالو، واقعي ډیم ته راوستلو، ډېر ښکلی ځای ده، ډېره مزه یې وکړله. خو افسوس په دې باندې راغی چې موږ اوسه پورې د تعلیم باوجود، د ترقي باوجود اوسه پورې موږ چې هغه نه ده راغلی، شعور نه ده راغلی چې موږ دا کښلي ډیمونه او دا بیا هم هغسې ګند کوو. دلته چې دا تاسو وګورو، دا هغه ته وګورو، لفافې بوتلې، کچره مچره، هر شی دلته خلکو اچولی دي. او بل دا ده چې پراپر په طریقې باندې ډسپوز اف کوو نه، نو ډېره د افسوس خبره ده. بهرحال څه به وایې، احسان خان راجو داسې احسان دا خبره وکړه چې دغه ډیم چې خو اوس لکه مخکې چې کله زه راغلم په 2002 چې هلته دې چې ډېرې زیاتې اوبه ولرې، اوس ته دا وایې چې د اوبو کمیسلې ولې دي. او بله خبره دا چې دلته هغه خلکو رش ولې نشته چې کوم به دلته خلک راتلله. اوس هغه خلک لکه مازدیګر ټیم ده، ماښام ته ډېر نږدې ټیم ده، خو خلک موږ نه وینو. بنیادي وجه چې جی بالکل غلام اکبر خان مخکې به دلته ډېر زیات رش و، خلک به دا چکرو ته راتله، سیر ته به پکنیک ته به راتله. دلته ډېرې زیاتې کښتۍ وې او ټولې امپورټډ وې. او چې کله راتلې دو به تقریبا د غریب خلکو نه به 1500 روپۍ چارجز د یوه تن اخیستلو. اچھا نو په دې باندې موږ یو پروګرام وکړی، ما سره د کوهاټ میډیا ول راغلي وو، بنګش صاحب ته مو ویلي وو، خو دا خلک سود اخېدل نه. نو نن د ډیم حالت ګوره، دوره هغه ده، هغه نه بعد دې ډیم کې ډېرې زیاتې اوبه وې، ټیک شو که نه. جی نو دا یو خو بارانونه نشته، هغه اوبه نه راځي، د مخکې به هغه په غرو نه اوبه راتلې که نه. جی او هغه نه بعد دلته بیا چاینیز کمپني راغله، انجینیر راغله، لوی هغه راغله، ډېر کوشش یې وکړو چې دې چې موږ یو داسې هغه شروع کړو چې بجلۍ ونه جنریټ کوو. نور هغه خو هغه ناکام شول. یو خو دلته خلکو سپورټ کوي نه. دومره خبره دلته خلکو هغسې هغه نه کوي، لکه یو ټایم ډېر ښه انټرست پکې اخیستی و. دلته یو ټایم د سره ولاړ لکه یو داسې ده، لکه یو تاسو خپله ګورو، تاسو ماشاءالله یو لکه غیر آباد غوندې محسوس کېږي به تا ته، حالانکې چوره کښله یو هغه ده. بالکل. اچھا ګرانو کتونکو، دا ډیم چې ده دا 1967 چې د صدر ایوب خان دور چې جوړ سوی ده، او واقعي سره ډېر ښکلی کار یې کړی ده. خو که دا چیرې هغه نه بعد حکومتو چیرې دا مینټین ساتلی وی، دغه ترقي پر یې چې کار کړی وی، نو دا به یو ډېر غټ فایدهمند ګټور شی جوړ سوی و. دې نه به د دغې علاقې ډېر زیاته فایده اخیستې وه. نو انشاءالله ډېر زر به یوې بلې ویډیو چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغه پورې اجازت غواړو. السلام علیکم.